ګورده کې خدا سي کار کوي چې ان شاء الله تعالی چې سړی دلته درد یو دلته ناست دی کنه په نیمه ګنټه 3 پاوه کې به ان شاء الله دا درد کنټرول بالکل ماشاءالله د وی چې کوم ډاکټر صاحب راکړي چې الله جل شانه موږ د شفا راکړه. الله تعالی حاضر ناظر دی چې دوی سره پریوت دی. الله تعالی د په لاس باندې شفا راکړې ده. موږ ورته وایو چې ګردې تقریبا 10-15 ورځې چې دوی استعمال کی نو د کافي کاڼې چې کومې نه صحیح لیکيږي او څه چې کوم نه دغه شان غورځيږي. دا ګوري جی د ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی چې امام کاڼې وړو کې کاڼې وي خو دا په یو ځل دوی سره الله تعالی هغه راغورځولی دی. نو که د چا هم د ګردې څه قسم تکلیف وي تاسو په دغه نمبر باندې رابطه کولی شئ. ما جی خو په درد کو او نو ګنجې هسپتال ته هم تلم ډېرې پیرې او دوایانې مویانې مې راوړې وې خو هغې څه ګزاره ورسره نه کېده. سردار نعیم بل یو ارتوپیډک دغه و سرجن هغه له هم تلم نو هغې سره هم ګزاره نه کېده. بیا دلته رالم. دلته چې رالم یو پیره مې دوایي یوړه نو هغې سره مې لږه ګزاره شوه. په دویمه پیره چې مې یوړه نو امید دی چې هغې سره بیخي اوس برابر یم. اوس مو خپه کونډۍ مو درد نه کوي؟ دوایي مې لکه پرېښوده. دا خپه مې دونه شوه چې لکه دوایي مې پرېښوده بس. رابطې نمبر زمونږ یو دی 0345 93 268 او بل نمبر دی زمونږ 0316 780. دوباره وایي 0316 94 61 780. ماشاءالله. وګورئ جی دا کم مشران چې کونډې درد کوي د ډېرو زیاتو مشرانو د خپې د کم جوړونه دي کونډې دي هغه دردونه کوي. دا چاچا وایي چې دنیا ځینو ته ګرځېدلی وم چې دلته کې رالم ډاکټر صاحب ته نو دوی راته یو ځل دوی راکړې سره لږه فرق وشو او بیا راکړه نو اوس شکر دی الحمدلله ټیک ټاک. ډاکټر صاحب د تاسو سره د دننه مشین لګېدلی دې څه مطلب دی؟ په دې باندې د موږ د مریض جسماني ټسټونه کوو. په دې کې لکه دا موږ ته آپشن راکوي چې لکه دې کې کوم مسلې نو موږ د هغې مطابق بیا دواینې ورکوو. چا یوریک ایسډ راځي په دغه که نه کډني کې څه فرق یا داسې چې کوم دی نو ویټامنز کمي دي نو دې باندې موږ دغه مختلف ټسټونه کوو. دی چې کله دوباره میډیسن یوړو نو دغه دی نن تاسو له بس دغه دی رالی چې دوی مې پرېښې ده بس ټیک ټاک یم. ماشاءالله. مریض دونه پورې چې کوم دی ځان دغه کړي پابند کړي د دې خبرو نو هغه ته به ریزلټ چې کوم دی دا په هفته کې دننه دنه یا په 15 دن کې دننه ولې نه میلاویږي. د هغه د کاڼي مسله وه جي او جي هغه نور علاجونه ډېر کړو خو بیا موږ د ډاکټر صاحب راوستو. خپله زه دوکان کې ناست وم ما ته ویله ما ته داسې تکلیف دی او وخت کې مو ته تکلیف و موږ ډاکټر صاحب راوستو. ډاکټر صاحب ورته او وخت کې دوایي ورکړه هغې استعمال کړه او زه خپله چې بیا هغې څنګه استعمال کړم هغې نه بعد بیا چې زه چې ورکوټ یې ډارې غورځوي چې کوم غټ یا په مزه مزه یې لیکوي او بیا راغورځوي که نه او داسې چې کوم دی نو موږ وایو چې لکه د شیاټې کارخونسا مریض چې کوي چې راشي نو یا په 24 غنټو کې یا په 15 منټ کې 20 منټ کې د هغې الحمدلله هغه درد هم کنټرول یو. داسې چې نور مرضونه موږ واخلو لکه هر یو باندې تاسو ته بحث کوو نو ډېر ټایم پرې لګي خو الحمدلله چې څومره پورې A to Z مرضونه دي الحمدلله هغې کې به موږ تاسو ته داسې ریزلټ درکوو ولې چې موږ کوالټي زبردست استعمالوو. د ښې کمپنۍ میډیسن ورکوو دا کې پکې چې چاته جرمني ضرورت شي جرمني هم ورکوو که په پاکستاني کې په پاکستاني هم ورکوله. روډ په تخوی کې په ټکر روډ باندې 17 الوی ته مخامخ مدني مارکیټ ورته وایي په هغې کې پاک هومپیتھک سټور او زموږ برانچ 2 چې کوم دی دا په بونیر کې په سواړی روډ عباس مارکیټ غزالي ګرلز سکول سره نږدې دی. دا زموږ دویم برانچ هلته دی په سواړی بازار کې. د فیډ کې چې کوم دی 2006 نه چې کوم دی زما د فیډ دغه دی د سره ځاینوالې ما د کې مختلف مرضونه والا راځي مطلب چې کوم دی نو د میادې تبې والا معدې مرضونه د ګردې مرضونه والا مطلب سرمنې مرضونه والا مختلف خارښ وي نو دا شان چې کوم دی نور چې کوم د جوړونو دردونه وي یا چې کوم دی نو د ملا د مهرو چې کوم دی د هغې سلیپ شوي وي د هغې چې کوم دی نو بیماران هم راځي د هغې علاجونه چې کوم دی موږ دلته کوو. بالکل.